بریکینګ نیوز دا راغلی دی چې طاقتور حلقې د پیپل پارټۍ نه شدید ناراضه دي. په څه وجه ناراضه دي په هغې ډیټیل سره خبره کوو. یو ډېر غټ صحافي په دې باندې لیکل کړي دي چې د هغه لیکل در سره شریکوم. خو دې نه علاوه صحافي محمد فهیم یو ټویټ کړی دی چې هغه خپل پلار له یو غټ صحافي دی دی وایي چې ما خپل پلار له په پېښور PIC هاسپټل کې پېښور انسټیټیوټ اف کارډیالوجي دا د پېښور کې حیات آباد کې د زړونو یو ډېر غټ هاسپټل دی چې دې کې ډېر ایکسپیرینس او کوالیفاید ډاکټرز حضرات دي. نو دی وایي چې ما په دغه هسپتال کې پلار ته د هارټ سرجري کوله چې په هغې باندې 4 لک روپۍ خرچه راتله او په صحت کارت باندې دغه ټریټمنټ زما فری شو. د پلار سرجري مې فری شوه اور زه او د ما والد صاحب د هسپتال د منیجمنټ د ډاکټر حضرات نه د هسپتال د ایون د صفای پورې موږ د هر څه نه ډېر زیات سیټسفاید راغو کور ته ډېر زیات مطمئن کور ته راغو. نو د PIC هاسپټل چې کوم دی دا د PTI حکومت یوه ډېره غټه کارنامه ده او دا حقیقت هم دی. PIC هاسپټل زه وایم داسې ډېر بیمارانو چې سره د علاجونو پیسې نه وې کور لا علاجه پراتو خو چې کله صحت کارت راغو نو خلکو پې وړې وړې سرجریانې هم وکړي که چا له وړه مثلا و د اپریشن ضرورت پې هم نو خو هغه وایي راشه صحت کارت دی اپریشن پې وکړه. په دې صحت کارټو باندې ډېر برابري څه کې چې ډېر برابر خلکو پې هم سرجریانې کړي دي اپریشن یې پې کړي دي. نو د صحت کارت نه ډېره غټه فایده د KPK عوامو جتای لګیا دی جی اور غټ اپریشن یې پې کېږي هارټ سرجري پې کېږي جی. نو بیا ستاسو خپله نور سوچ وکئ چې غټ اپریشن یې په دې صحت کارت باندې کېږي. صرف هغه سرجري پې نه کېږي لکه ټرانسپلانټیشن پې نه کېږي چې اوس ته یو کس ته هغه ګرده خرابه ده بله ګرده لګوي نو دغه پې نه کېږي ځکه بله ګرده ته په صحت کارت نشي اخیستی هغه ځان له ډېر غټ اماونټ لري. ستا جسم کې یو ځای ناکاره دی هغه ته جسم نه وباسي او بل پکې لګي ټرانسپلانټ چې ته کې یو شی وباسي بل لګي نو دا صرف په صحت کارت نه کېږي. نور پې هر قسم سرجري په صحت کارت باندې کېږي نور پې هر قسم اپریشن په صحت کارت کېږي. نو دا د PTI حکومت یو ډېر غټ اقدام دی ډېر غټ اقدام دی ډېر غټ خلک دی نه مستفید شوي دي. ایون د هرې پارټۍ نه تعلق لرونکي کوس یو سړی وایي چې نه د PTI پارټۍ نه زه د دوی نه د مطمئن نه یم نو کم از کم دا خبره ورسره هم اټکول پکار چې د نورو کارونو نه مطمئن نه یم خو صحت کارت ډېره غټه فایده ورکړې ده. ښه دې نه علاوه صحت کارت دا خو صحافي محمد فهیم ټویټ کړی. بل یو صحافي دی صحافي اسدالله جان دی وایي چې طاقتور حلقې د پیپل پارټۍ نه شدید ناراضه دي. د ایران او د امریکا معامله کې هم پیپل پارټۍ لرې وساتلی شوه او پیپل پارټۍ دغه معامله کې جوخته هم پرې نښلی شوه. محسن نقوي بیا یو خبره کړې وه د 100 عرب کسانو چې 100 عرب کسان به اوچتېږي نو هغه د کاروباري خلکو دپاره نه بلکې د پیپل پارټۍ دپاره وه. بل آصف زرداري دپاره وایي راتلونکي وخت کې خبرونه د خیر نه نشته د خیر خبرونه به راتلونکي وخت کې سرداري دپاره نه راځي. بل نیب هم د پیپل پارټۍ خلاف انکوایري شروع کړې ده. ایجوکیشن سټي غیر قانوني الاټمنټ کیس کې فریال تالپور او ډاکټر عاصم چې کوم دی هغوی ته باقاعده نوټس جاری کړی شوي دي یعنی نیب هم د پیپل پارټۍ خلاف اکټیو شوی دی. نیب هم د پیپل پارټۍ خلاف انکوایریانې شروع کړي دي جی. نو په دې ویډیو کې دا 2 غټ اپډیټس وو دې حوالې سره ستاسو سره د خپله قیمتي رایه مو سره په کمنټ کې ضرور شریکه کړئ.